دا مؤمنان ټول رونه دي، تاسو زمونږ رونه یې. که څوک په علما کرامو پسې خبرې کوي نو هغه هم زمونږ رور دی، مسلمان دی. موږ پې خفه کېږو چې هسې نه سبا چې کوم دی په جهنم کې د دې عذاب او د دې سزا مستحق ونه ګرځېږي. په دې وجه باندې دا حدیث مبارک بیانوم. سبا به چې کوم دی په جهنم کې دغه خلک چغې وایي چې دې علما کرامو خدا حدیث مبارک مونږ ته نو بیان کړی، دې مولیانو خدا حدیث مبارک مونږ ته نو بیان کړی چې مونږ د دې عذاب نه ځان بچ کړی وي. عزتمند دا راته په دې دنیا کې بار بار بیانو، دا علما کرام درته بار بار بیانوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیان کړي دي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیان کړي دي، تبلیغ والا حضراتو بیان کړي دي، نیکانو صالحانو حضراتو چې کوم دی دا احادیث مبارکه بار بار بیان کړي دي چې د علما کرامو د سپکې نه چې کوم دی ځان وساته، اسې نه چې سبا زموږ د دغه عذاب مستحق ونه ګرځېږو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما یو ځل خوب ولیدو، په خوب کې مې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو او وی زه د لاس نه ونیولم او ما ته وی چې وګوره اے ابوبکر جهنم ته وګوره. وی ما جهنم ته وکتل. دا خوب دی. د بعضې خلکو په دې باندې سوال راځي، وی دا خو خوب دی، خوب خو رښتیا هم وایي کیدی شي او دروغ هم کیدی شي. نو زه ورته وایم دا خوب زما او ستا چې کوم دی رښتیا او دروغ کیدی شي، خو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خوب چې کوم دی دروغ کیدی نشي. بله دا ده چې څوک پیغمبر علیه السلام په خوب کې وویني نو د پیغمبر علیه السلام په شکل باندې شیطان په خوب کې نشي راتلی. زما او ستا په شکل کې خو شیطان په خوب کې راتلی شي، خو په د پیغمبر علیه السلام په شکل شیطان چې کوم دی دا په خوب کې نشي راتلی. ځکه چې د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی. پیغمبر علیه السلام فرمای چې من رآنی فی المنام فقد رآنی، چا چې وایي زه په خوب کې ولیدم، پیغمبر علیه السلام فرمای دا داسې ده چې لکه د زه په ویښه باندې ولیدم. نو د پیغمبر علیه السلام په خوب کې لیدل دا په حقیقت کې د پیغمبر علیه السلام لیدل وي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما نبی علیه السلام په خوب کې ولیدو، زه د لاس نه ونیولم او ما ته وی چې وګوره جهنم ته ای ابو بکر. وی ما چې جهنم طرف ته وکتل نو د ګناهګارانو یو ټولې مو ولیدو چې د جهنم په اور کې سوځېدو او د جهنميانو ویني او زوی چې کوم دی د هغوی خوراک دی او د هغوی شکلونه وی د خنزیرانو په شکل باندې دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې د الله رسوله د دې خلکو د دې عذاب او د دې سزا سبب څه دی چې دوی ته دونه خطرناک سزا او خطرناک عذاب چې کوم دی دا ملاویږي. وی پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل چې دا هغه خلک دی چې په دنیا کې به عالمانو ته ضرر رسو، دوی بیا بغیر د توبې نه وفات شو، دا اوس چې کوم دی د دوی سزا ده. نو عزتمندو دا حدیث مبارک ما ډیر ځایونو کې بیان کو، بیا ځکه بیانوم چې زه د خپلو مؤمنانو مسلمانانو رونو ته چې کوم دی دا حدیث مبارک ورسوم، ځکه چې مونږ په خپلو مؤمنانو رونو باندې چې کوم دی خفه کیږو. انما المؤمنون اخوة، دا مؤمنان ټول رونه دي، تاسو زمونږ رونه یې. که څوک په علما کرامو پسې خبرې کوي نو هغه هم زمونږ رور دی، مسلمان دی، مونږ پې خفه کیږو. زما د ټولو مسلمانانو په خدمت کې دا عرض دی چې که قیمتي جوړې غواړئ نو خپل بچی چې کم دی دا حافظان جوړ کې، خپل بچی حافظان کې چې داسې قیمتي جوړې درته واغوستولی شي چې دا ټوله دنیا به د هغې قیمت نشي برابرولی. عزتمنده او یو روایت کې دا هم راځي چې د حافظ صاحب پلار ته به چې کم دی داسې هار ور واغوستولی شي چې د هغې په شان هار به چې کم دی نه په دنیا کې او نه به په آخرت کې. رستنی او مخکینی خلق به ورته چې کوم دی په تعجب کې داسې هار به چې کوم دی د حافظ صاحب والد محترم ته چې کوم دی دا ور واغوستولی شي ور واچولی شي غاړې ته. خو عزتمندو ګورې خفه کېږئ مه، زمونږ عمل په بل طرف باندې روان دی. که مونږ د قرآن خبره کوو په چا باندې اثر نه کوي، که مونږ د حدیث خبره کوو په چا باندې اثر نه کوي، که مونږ د نصیحت خبره کوو په چا باندې اثر نه کوي، خو د ډمتوب خبره چې کوم دی په هر چا باندې اثر کوي. خفه کېږو به نه. ما اوس هم دلته یو ملګري ته ووې چې دا د قرآن کریم چې کوم دی د ختم او د حافظ قرآن چې کوم دی د ختم او د دستاربندۍ موقع ده او دومره خلک را جمع شوي یو چې ټول ځایونه خالی دي. پکار دا ده
چې دا د قرآن جشن دی، د قرآن کریم ختم دی، چې دیوالونو پورې خلک لګېدلی وي او چې د خپې د لګېدو ځای دلته نه وي. خو افسوس، ډېر افسوس، اوس دلته ته ډمتوب راوله، قسم دی چې د خپې د لګېدو ځای به دلته نه وي. دلته ګډا والا خلک راوله، ګډا والا جنکیر راوله چې په مخونو باندې نښې لګولي، هغه جنکیر راوله او هغه ډمان راوله، قسم دی چې دلته به د خپې د لګېدو ځای نه وي. خو د حافظ قرآن د ختم موقع ده، اوس چې کوم دی خالي ځایونه پراته دي. عزتمندو یو څو مشران چې کوم دی ناست دي، د قرآن کریم جشن داسې پکار دی، د قرآن کریم جسم داسې پکار دی چې دا مونږ کوم جشن نن کوو، خفه کېږئ مه. دا په افسوس سره زه کوم چې نن د علماء کرامو قدر نشته، د عالم مقام او مرتبه د عام مومن نه 200 درجې چې کوم دی دا اوچته ده، او د هرو 2 درجو په درمیان کې د 1500 کاله په مقدار باندې چې کوم دی فاصله ده، دومره مقام او مرتبه د عالم اوچته ده. او نن موته چې کوم دی عالم ښکته راغورځو او ډمتوب او دغه چې کوم دی بې غیرتوب دا اوچته او سر ته خیجو. یو عالم چې کوم دی، یو طالب علم، دا د یو کلي په مقبره باندې تیر شي، نو الله تعالی د هغې مقبرې نه 40 ورځې عذاب پورته کوي. او موته نن دغه عالم ښکته راغورځو او ډم والا سړی چې کوم دی هغه بره خیجو، ډمتوب والا سړی چې کوم دی بره خیجو. عزتمندو خفه کېږو به نه، د خبرې به مونږ کوو، دا د قرآن او د حدیث مطابق خبره مونږ کوو. عزتمندو حدیث مبارک کې راځي چې النظر الى وجه الوالد عبادة، د خپل پلار مخ ته کتل عبادت دی. والنظر الى الكعبة المكرمة عبادة، کعبه مبارکه ته کتل عبادت دی. والنظر في المصحف عبادة، قرآن کریم ته کتل عبادت دی. والنظر الى وجه العالم عبادة، د عالم مخ ته کتل عبادت دی. من زار عالما فكأنما زارني، وی چا چې د عالم زیارت کو نو گویا کې داسې شوه چې د زما زیارت او ملاقات کو. ومن صافح عالما فكأنما صافحني، چا چې د عالم سره مصافحه وکړه، د عالم سره لاس ملاو کو، پیغمبر علیه السلام فرمای گویا کې چې د زما سره لاس ملاو کړو. ومن جلس عالما فكأنما جلسني، څوک چې د عالم سره کېناستو، پیغمبر علیه السلام فرمای چې دا داسې ده چې گویا کې چې د زما سره کېناستو. ومن جلسني في الدنيا اجلسه الله معي يوم القيامه، څوک چې زما سره په دنیا کې کېناستو نو دغه سړی به الله پاک زما سره د قیامت په ورځ باندې کېنی. او څوک چې په دنیا کې د عالم سره کېن نه ناستو نو ستاسو څه خیال دی چې دی به د عالم سره په قیامت په ورځ باندې کېني؟ په دنیا کې چې یو سړی د عالم نه لرې دی نو په آخرت کې او د قیامت په ورځ به هم دی د عالم نه لري. چې په دنیا کې د عالم نه لرې، په جنت کې او په آخرت کې به هم چې کوم دی د پیغمبر علیه السلام نه چې کوم دی لري. او عزتمندو بیا دا هم پرېږده، مونږ په علماء کرامو ملګرتیا خو پرېږده، په علماء کرامو پسې الټه چې کوم دی خبرې کوو. علماء کرامو خلاف چې کوم دی الټه مونږ پروپیګنډې کوو، د دروغو پروپیګنډې ورپسې کوو. د عالم حق خبره چې کوم دی هغه باطله ثابتو، د باطل خلکو باطله خبره چې کوم دی هغه مونږ حق ثابتو. داسې ده او که داسې نه ده؟